علیکم ملګرو، امید لرم ټول روغ جوړ او خوشحاله به یاست. ملګرو، ستاسو لپاره بیا یو نوې ویډیو راوړې ده. په دې کې بیا یو نوی خبر راوړی دی، هغه هم د امریکې، کاناډا او د مکسیکو په حواله سره دی. چونکې په 2026 کې په کاناډا، په امریکا او په مکسیکو کې فیفا ورلډ کپ ټورنامنټ کیږي. نو د هغو دپاره د هغه په باره کې مې دا معلومات ستاسو سره شیر کوئ. که چیرې تاسو په 2026 کې امریکا، مکسیکو یا د کاناډا دپاره اپلای کوئ، نو هلته د فوټبال ورلډ کپ فیفا ټورنامنټ شروع کیږي. نو تاسو کولی شئ، که ستاسو لږ ډېره ټریول هسټري شته یا ستاسو په اکاونټ کې 40-50 لاک روپۍ شته او لږ دیګر نور دغه د پراپرټي ډاکومنټ سره دي، نو تاسو کولی شئ د فوټبال دپاره، ټورنامنټ دپاره، ورلډ کپ دپاره اپلای کولی شئ. دا ډېره زبردسته موقع ده. ولې ستاسو سره یو ټوس ریزن سره دی، تاسو دا ورته ویلی شئ چې موږ ځو هلته په دا درې ملکو کې ورلډ کپ ګورو د فوټبال د. صحیح شو؟ خصوصا زموږ د پښتنه سیمه کوم ده، لکه بلوچستان کوټه ده یا KPK ده، نه په دا کې خلک ډېر زیات فوټبال خوښوي. نه صحیح شو؟ نو تاسو خپله هم کولی شئ اپلای کولی شئ. که ستاسو آس پاس یو ښه کنسلټنټ ستاسو په نظر کې شته، په هغه باندې هم کولی شئ. کوشش وکړئ خپل یې وکړئ چې د کنسلټنسي فیس تاسو ته بچاو شي. او تاسو هم دا کولی شئ د ویب سایټ سره د خپل چې کوم پسندیده ټیمونه دي د هغو میچو ټکټان به خامخا اخلئ. چې کوم وخت تاسو ویزا اپلای کوئ، دا ټکټان به خامخا ورسره لګوئ چې موږ دا میچونه ګورو، یا په مکسیکو کې ګورو، یا په کاناډا کې ګورو، یا په امریکا کې ګورو. نو دا ډېره زبردسته موقع ده. دویمه خبره دا ده، کوم ملګري چې د دې مخکې پر هایا کارت باندې قطر ته تللي وو، چې هغو دا ورلډ کپ په قطر کې کتلی وو، یا هغه ملګري د دې د قطر څخه مخکې چې کوم دوه فوټبال ټورنامنټه شوي وو په فین آی ډي باندې په رشیا کې، نه یعنې په روس کې چې کوم خلک تللي ول، هلته دا ټورنامنټونه کتلي وو، د هغو دپاره خو بیا ډېره زبردسته موقع ده. ولې په دې باندې هغه خپل دا ورښودلی شي په کور لیټر کې چې بوی د دې مخکې چې په قطر او په رشیا کې کوم ټورنامنټونه شوي وو، هغه موږ کتلي دي. لهذا اوس چې کوم په مکسیکو، په امریکا او په کاناډا کې دي، موږ دا هم کتل غواړو. او موږ د فوټبال د کتو ډېر زیات فین یو، موږ ډېر زیات شوق لرو، موږ ډېره مینه لرو. دا زموږ یو شوق دی، نه چې دا میچونه موږ وګورو. نه نو تاسو کولی شئ د اوس پر زما پر خیال په ویب سایټ باندې چې کوم میچو شډول د هغه جاری شوی نه دی، او د میچو ټکټان هم ایشو شوي نه دي. چې څنګه هم ایشو شي، تاسو بیا به زه ویب سایټ تاسو سره شیر کوم. که تاسو کولی شئ خپله پرچیز کړئ، خپلې واخلئ، خپلې هم اپلای کولی شئ. که چیرې تاسو نه شئ کولی، نه بیا ماله راسئ، زه به تاسو ته د خپل پسندیده میچو ټکټان هم درله واخلم، او ستاسو به د امریکې، د مکسیکو او د کاناډا دغه ویزې هم درته اپلای کړم، ټکټان به هم درته واخلم. ښه زبردسته ټریول پلان به نور هم درته جوړ کړم. نو د دې موقع څخه تاسو خامخا فایده واخلئ. دا ټورنامنټ چې دا په 2026 کې دی. که چیرې کوم ملګري ټریول هسټري نه لري، هغه اوس د دې څخه خامخا فایده واخلئ. ولې په 2026 کې دی، د شپږ اووه ملکو ټریول هسټري اوس لا جوړه کړئ. چې کوم ملګري لري، خو هغو دپاره خو ډېره ښه خبره ده. چې کوم ملګري ټریول هسټري نه لري، نه هغه یې اوس لا جوړه کړئ. یا کوم ملګري اکاونټ کمزوري دی، هغه اوس پر هغه باندې کار شروع کړئ. خپل چې تاسو کوم ډاکومنټس دي، NTN دی، دغه دی چمبر لیټر دی، یا نور BR ډاکومنټس دي، یا بینک سټیټمنټ دی، پر دا باندې د اوسه پرې توجه شروع کړئ. چې کوم وخت تاسو اپلای کوئ، نو به ستاسو ډاکومنټس مضبوط وي. چې د هر چا ډاکومنټس مضبوط وي، د چا ټریول هسټري، د چا په اکاونټ کې پیسې وي، نو هغو ته به انشاءالله ویزه میلاویږي. چې د چا ډاکومنټس کمزوري، ټریول هسټري نه وي، بینک سټیټمنټ یې کمزوري، ظاهري خبره ده، هغه کې اپلای کړئ، د هغو هغې به ریفیوز کېږي. نو د دې موقع څخه فایده واخلئ. په 2026 کې په کاناډا، په مکسیکو او په امریکا کې فیفا ورلډ کپ ټورنامنټ شروع کیږي. دنیا 80 لکه کسان دورې روان دي دا ټورنامنټونه. نو دا په 80 لکو کسانو کې تاسو هم کېدلی شي، تاسو هم کولی شئ. نه لیکن شرط دا دی ریسک واخلئ. چې کوم خلکو ریسک اخیستی دی، همیشه هغه خلک کامیابه شوي دي. نه دونه پیسې پر دې زیاده سزا د امریکې او د کاناډا چې تاسو دغه وکړئ،
ویزې اپلای کړي ورسره درې یا څلور دغه واخلئ ټکټان واخلئ زما په خیال باندې د زیات ستاسو خرچه ولګېږي 3.5 لکه روپۍ به ولګېږي نه نو رسک واخلئ انشاءالله چې کوم خلکو رسک اخیستی دی هغه همیشه په خپل مقصد کې کامیابه سوي دي او بیا زموږ ته پښتانه چې دي هغه خو ډېر رسکور دي او د الله په فضل سره هر کار چې کوي د الله پر توکل یې کوي نو تاسو هم د الله پر توکل اپلای کړئ انشاءالله زما یقین دی زما ایمان دی چې تاسو په اپلای کړئ و ډېر ملګرو ته به ویزې ملاو شي نه لیکن د هغو دپاره شرط کوشش همت ضروري دی باقي که نور معلومات تاسو غواړئ زما حوالې سره زه تاسو ته کوم کومک در رسولی شم د میچو د خریدارۍ په باره کې یا که تاسو خپل ویزا نسئ اپلای کولی خپل یې نسئ کولی شو بیا تاسو زما دفتر ته راتلی شئ د هغه دپاره نور معلومات دپاره په زما چې کوم ویب سایټ دی پر هغه باندې تاسو دغه کولی شئ ټلیفون کولی شئ ډېره مننه یو جانان مننه د خدای په امان